نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين خرج کوئی پلار دا اللہ کی مغرزوی لاسونه خپل حلاکت تا نیکی کوئی بے شک اللہ خوخوی نیکی کون کی سورة بقرہ آیت نمبر 195 نن موضوع د خودکشی په باره کې ده الله تعالی چې انسان د دنیا ته را لېږلی دی نو دا یې د دې دپاره را لېږلی چې دی د هغې ابدي زندګۍ دپاره په دې کې محنت وکړي او کار وکړي د انسان دا روح ډېر قیمتي دی د انسان د زندگی دا ډېره قیمتي ده نبی علیہ السلام فرمایي چې کله الله تعالی یو انسان پیدا کوي نو د سره یو کم سل اسباب د مرګ پیدا کوي یو کم سل اسباب د مرګ پیدا کوي دې مطلب دا نه چې سړی 50 کاله عمر دی نو د اسباب د مرګ او د عمر کمی عمر نه کمی یو کم سل اسباب دا ردی د پاره دی دا په دغه لک ساعت کې دا لک ساعت دی چې انسان د دنیا نه د انتقال کوي کله د 50 کال عمر دی کله 40 کال عمر دی کله 10 کال عمر دی کله 60 کال عمر دی خو چې دا لک ساعت دا انتقال دنیا نه کوي نو در پاره الله تعالی یو کم سل اسباب د مرګ پیدا کړی دي کله پرس کده اسباب غلط استعمال کی دې په غلطه طریقې باندې د اسباب استعمال کی هم بر دنیا نه زی او کده په صحیح طریقې باندې استعمال کی نو هم به دنیا نه زی او کدا ټول اسباب ختم شي نو نبی علیہ السلام فرمایي وقع فی الحرم زه په حرم کې واقع کوم حرم معنی دا نه ده چې خامخا دی بوډا شي د حرم معنی دا راځي مرګ ته تیار شي مرګ ځوان جان وي 60 کال عمر وي 30 کال عمر وي خو یو دم چې دین چې دې انتقال کوي دسي ذرایع دسي اسباب دسي سوچونه دسي فکرونه دسي قوت غیبانه قوت او روحاني قوت راشي چې مرګره ورته یا رسول بازار پوری راوي نشه مطلب کور کې د خلکو روټي او خرامه روټي خواته نه کی پلانکې مسله دا غیر زو الکه ته خرو موټه نشه مطلب یار زمينه واړي بس یو سوچ جوړ شي یو دم زما بس دنیا نه روانه دې ته حرام وای دې ته حرام نه چې خامخا دې سړی ضعیف شي بوډا شي دا خبره ده چې الله تعالی چاله عمر دراز ورکي او دې بوډا شي اوس پینګره شي او دې الله ته توجه کی توبه وباسي په د باندې بیماریاں راشي پاغي امتحان هغه باندې صبر وکي داغه پوجول الله درجات اوچت کی وګړه ژوندۍ چې کله داسې دا خو خځ ژوندۍ ده مرګ مفاجات چې دا خو بیا خنه ده مرګ مفاجات دا چا د پاره خده چې کله هغه تیار نو نبی علیہ السلام په دعا کوله نو پاک دعا کې ودا ویل چې الله ز پناه غواړم من فتنه المحیا و ممات نو چا ویل چې ممات د دینه مراد دار مرګ مفاجات ته یو د مرګ راشي سړی وته تیار نه هټ ټیکو ته سړی تیار نه او چې سړی تیاری دا مومن د پاره خدا خصيفت ته او که تیار نه دا د پاره خصيفت نه لہذا یو کم سل اسباب مطلب نه ده چې سړی د سبب غلط استعمال کی د عمر د شپې تو کال سرویخ شي د سلويختونه دي شل شي ولیکن د خپل ژوندۍ په خپل باندې ختم کړه الله تعالی چې در لپاره کوم سبب تیار کړو دا غلط استعمال کو
او بعضې وخت کې یو سړی وایي چېرې زه خو دا غواړم چې ځان شهید کړم او زه شهید نه شم، نو کېدای شي چې په هغه کې څه داسې خبره وي د الله تعالی په علم کې داسې وي د ده لپاره خیر چې کوم دی په بله طریقه کې وي. لکه خالد ابن ولید رضی الله عنه په خپل کور کې وفات شو. د دنیا چې کوم دی نو د غزاګانو فاتح، د یهودو د عیسایانو د زړه رعب، یره، خوف، هیبت، تور او ډال، نیزه او اس، دا خو هغه ته څه شی نه ښکارېدل. مخامخ درې طرفه باندې په هغه باندې د چا پلار ګزار نه شو کولی، مخامخ ښی طرف او د ګس طرف نه چا ګزار نه شو کولی، او د شا چې کوم د بزدلۍ ګزار دی نو هغه ګزار باندې هغه که لګېدلی نو یي به زخمي شوی به وي، لیکن مخامخ ګزار په هغه باندې چا نه دی کړی، نه کولی شو. د ګزار نه مخکې به سړی لاندې پروت و. خو لیکن څه وجه داسې چې الله تعالی د بعضې وجوهاتو په وجه باندې یک شهرابیل ابن حسنه رضی الله عنه فرمایي چې کله ډېر زیات پریشان و او دې کې اختلاف دی چې مدینه کې وفات دی. علامه عینی عمدة القاری کې خو یادوي دی مدینه کې وفات دی، او باقي علما دی په حمص کې وفات دی، په حمص کې شام کې وفات دی. شهرابیل ابن حسنه رضی الله عنه رای دار او هغه چې نه دا په شام کې وفات شوی دی، زه ورسره وم. او چې کله هغه وفات شو نظام کېدلی چې وفات شوی شام کې دی، لیکن مور خو چې دی نه په مدینه کې وه، نور خلک خو مدینه کې وو چې هغوی پریشان او جړلی. چې عمر رضی الله عنه ته اطلاع میلاو شوه چې خالد رضی الله عنه په کور کې د هغوی مور او د هغوی زنانه د غونډې مدینې زنانه جاړي، خفه دي، څه وکړو؟ هغه ته بس پرېږدئ، ولولي بس جاړي به. د خالد رضی الله عنه په باره کې نه شو ویلی، الله تعالی ته هغه مقبول دی، بس سیف الله دی. چې مور یې په اشعارو کې ویله چې د لس زرو کسانو مقابله په میدان جنګ کې یوازې تا کوله، د لس زره، واقعي د لس زره کسانو مقابله یې کوله. د لسو زرو مقابله ته یوازې خالد ابن ولید رضی الله عنه پوره و. پته نه لګي څومره زور څومره قوت الله ورکړی، لیکن وقاف الحرم په خپل کټ کې پروت یو د مرګ تیار شو، زخمی خو شهید نشو، یو د مرګ ته تیار شو. الله انسان پیدا کړی دی، لہذا د انسان سره د انسان روح امانت دی. کله چې د خودکشي وکړي دا روح غلط استعمال کو، د خیانت وکړو، د خیانت وکړو. دا روح امانتو د دې امانت د ایستلو دپاره خپله یو طریقه وه، خپله یو طریقه وه، غلطه طریقه نه، د غلطه طریقه استعمال کړه، د دې وجې نه دی ولګېدلو دا په روح کې خیانت وکړو. سزا یې په دې وجه ډېره زیاته ده. که فرض کړي انسان د ځان دپاره د خپل مرګ حلال ګڼلی، نو الله دې پرې رحم وکړي، کېدای شي دایره اسلام نه خارج شوی. او که دې سړي د ځان دپاره دا مرګ حلال نه یې ګڼلی، دماغ یې کار پرېښی لیونی وي، بیا خو معاف دی. که لیونی نه دی، دی پوهېږي، نو بیا ډېره لویه ګناه ده، ډېره لویه خبره ده. که احادیثو کې ډېر سخت وعیدات ته دي راغلي، صحیح بخاري او مسلم او نورو کتابونو کې د هغه حدیث یو څو درته چې په دې ډېر لوی وعیدات راغلي دي. او د هر خودکشۍ نه مخکې انسان له دا پکار دی چې د دې زندګي نه نوې زندګي شروع کړي، چې په دنیا کې ته برداشت نشي کولی، امتحان نشي برداشت کولی. په پیغمبرانو کې چا خودکشي نه ده کړې، حال دا د پیغمبرانو په شان دي سختترین تکلیفونه مصیبتونه د بل چا نه دي راغلي. او که په صحابو کې د دریو کسانو د خودکشۍ خبره راغلي، نو هغه خودکشي چې دی هغه منافقانو کړې، دغه صحابو نه ده کړې، هغه ریاکارو منافقانو نه ثابته ده. په صحابو کې چا خودکشي نه ده کړې، په نیکانو صالحانو کې چا خودکشي نه ده کړې، په اولیاء الله کې چا خودکشي نه ده کړې، په محدثینو شیخانو کې چا خودکشي نه ده کړې، کوم جید علما چې تیر شوي دي پاکي چا خودکشي نه ده کړې، په مجاهدینو کې چا خودکشي نه ده کړې، په هغې غازیانو کې چا خودکشي نه ده کړې. خودکشي هغه انسان کوي چې هغه کې د صبر ماده نه وي، امتحان نه چې برداشت کولی. د دې وجه دا بیماري ډېره زیاته شوه. دا پخوانه چې کومه دی نو دا په یورپ کې زیاته وه، په جاپان کې زیاته وه، په چین کې زیاته وه، اوس هم زیاته ده. لیکن مسلمانانو کې چې دی نو دا سلسله څه شوه، لږه زیاته شوه. دا خصوصي زموږ په دې کلي او علاقه کې چې کوم زیاته شوه. دا بیماری ده. درخواست داره
چې مشران دې دومره کشران نه مجبوره کوي، خاوندان دې خپلې ښځې نه مجبوره کوي، ښځې دې خاوندان هم نه مجبوره کوي. ماحول ته درخواست دی چې دوی دا خلک کمزوري دا نه مجبوره کوي، دې صحت ته دې نه رسوي. که فرض کا خودکشي کړې ده مجرم دی، نو د چا د لاسه چې کړې ده نو دی قاتل دی. دی ولې څه وایي چې زه معاف یم؟ که ښځې د خاوند د لاسه کړې ده نو ټیک ده چې ښځه لویه مجرمه د خودکشي کړې ده چې د هغې ډېره لویه سزا ده، لیکن د چا د لاسه کم خاوند د لاسه کړې ده دی د قاتل په زمره کې دی، د قتل کړی دی، دا مجبوره کړی دی انسان په دې باندې. کوشش دا کوي نن سبا چې کوم دی نو ټولې خبرې د هدایت دي، دا ګورېدل مرېدل چې کوم دی دا اوس نن سبا نه چلېږي. په دې باندې چې کوم دی د خلکو دماغ خرابېږي او ښه چې کوم دی بل طرف باندې روان دي. لہذا امتحان دی، دا امتحان به پاس کوو، صبر به کوو. د صبر ماده باندې په صبر باندې انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. لہذا الله دې دې بیمارۍ نه موږ بچ کړي. زموږ کشران مشران نارینه زنانه کوم آیت کریمه چې د سورۃ بقره ما ولستلو، د دې آیت کریمه په باره کې ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة حافظ امام بغوی معالم التنزیل کی نقل کړي اراد به قتل المسلم نفسه، چې یو معنا په دې کې دارا چې ځان هلاکت ته مغرض او ایماندار چې خودکشي مه کوئ، د خودکشي نه ځان وساتئ. سورۃ النساء آیت نمبر 29 کې اللہ تعالیٰ فرمائی ولا تقتلوا انفسکم. حافظ امام رازی، حافظ عماد الدین ابن کثیر، علامہ بغوی نقل کړي چې د دې نه مراد خودکشي ده چې سړی خپل ځان مړ کړي. په احادیثو کې د دې سخت وعید راغلی دی، سخت وعید. مونږ خو ورته دعا کوو، دعا چې پروردګاره معاف یې کړې، لیکن نبی علیہ السلام دا هغه انسان په باره کې چې هغه ځان مړ کړي، هغه خودکشي وکړي، دا هغې په باره کې څه فرمایي؟ صحیح بخاری کتاب الطب باب ضرب السم والدواء حدیث نمبر 5443 نمبر حدیث دے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل من تردى من جبل، یو سړی دی هغه ځان مړ کو، د غر نه ځان نه ورغړو، فقتل نفسه، خپل ځان یې قتل کو، نو فهو فی نار جهنم یتردى فی خالدا مخلدا فیها، دی به په جهنم کې دغه شانتي یو غر در پاره جوړ شوی، د هغې غر نه به ځان راغړی، ښکته به راځي، ریز مریز کېږي به، بیا به بره خیږي، بیا به راځي، بیا به ځي، دغه شانتي خالد او مخلد ډېر سخت لفظ ول راغلی، همیشه همیشه دپاره. بیا نبی علیہ السلام فرمایي ومن تحسى سما فقتل نفسه، یو سړی دی هغه د زهر ګوټ وکړو او ځان یې مړ کو په هغې باندې، د قیامت په ورځ باندې به زهر د ده په لاس کې وي، یتحساه فی نار جهنم خالدا و مخلدا فیها، دغه زهر بس کی حد درجې تکلیف په ور کوي، دا کلمې به چې کوم دی غورځېږي، بیرته برابرېږي، بیا به دغه زهر څکي او دا به همیشه همیشه دپاره په دې عمل کې وي. او بیا فرمایي نبی علیہ السلام یو سړي نیزه راواغېسته، چاړی راواغېستله، بل څه شی راواغېستو، خپل وجود خپله خېټه بې سیرې کړه، د قیامت په ورځ باندې په جهنم کې به په اور کې وي، او دغه عمل به د ځان سره کوي خالد و مخلده. صحیح بخاری کتاب الطب کی او امام مسلم کتاب الایمان کی، امام ترمذی هم نقل کړي دا حدیث چې دا عمل به د سره وي. خالد و مخلده دا داسې سخت لفظ دی چې د کومې قاتل لپاره قرآن مجید کې چې یو سړی قتل عمد وکړي، قصدن عمدن یو سړی قتل کړي مسلمان، د هغه دپاره سزا قرآن مجید هم خالد و مخلده کړي ده، ابد الابد دی به څه په جهنم کې به وي. نو په دغه آیات کریمه باندې صحابه چې کوم دي هغه پاتې شوي دي، چې چا دې تپوس کړی عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ته فرمایلی چې یاره د دې جواب مشکل دی، الله دې رحم پې وکړي. قرآن مجید ولا سخترین الفاظ ذکر کړي دي، الله دې پې رحم وکړي چې کوم مړه دي الله دا نور وساتي د دې بیمارونه، خو لیکن احادیثو کې په قرآن کې سخترین الفاظ دي، خالد و مخلده، همیشه همیشه د پاره وي.
دی په جهنم کې پروت وي. بیا امام بخاری کتاب الجنائز کې نقل کړي او امام بهقی شعب الایمان کې نقل کړي عن ابي هريره رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم الذي يطعن نفسه انما يطعنها في النار والذي يتقهم فيها يتقهم في النار والذي يخنق نفسه يخنقها في النار. یو سړی ځان په نيزه باندې وای، ځان په چاړه باندې وای، تمانچه ټوپک باندې ځان ولي، یا یو سړی ځان چې کوم دی د غر نو کندې ته ځان واچي، اوبو ته ځان واچي، یو سړی چې کوم تیزندي وکي، ځان را زوړند کی، ځان پانسی کی، جهنم کې به دغه عمل کوي، په دغه طریقه باندې به دا عمل کوي، خالد او مخلد همیشه د پاره. نو د دې وجنه خزیندګي دار چې خامخا تنگ شوی، خزه تنگ شوی د خاونې طلاق والی، خاون تنگ شوی د خزې له طلاق ورکی، ورور تنگ شوی د جدا دي شي، زوی تنگ شوی د کور نه بهر ته دی ودی، بل طرف ته دی لاړ شي، خاریه ته بل ځای ته دی لاړ شي، پلار تنگ شوی د بچو نه دی جدا شي، مور تنگ شوی دا د یو بچی نه د بل بچی خواله لاړ شي، لور تنگ شوی دا هغه د رور خواله لاړ شي، د بل چا خواله دی لاړ شي، ماحول دی بدل کی. لیکن دا امانت چې د انسان سره ور سره دا روح دا دی غلط نه وباسي. ټیک ته چې موږ په دایره اسلام نه وباسو، لیکن قرآن او حدیث دومره سخت الفاظ ول راوړي دي چې دې په اسانه باندې د جهنم نه راوتل ما آسان نه دي، د جهنم نه راوتل چې دا آسان نه دي، او دا بیماری دومره عام شو. ما تاسو ته ویل کنه چې په خوانه خدا بیماری بچا کیوا، دا په خلکو نیک سړی چې دین هغه داسې چل چرته نه کوي، هغه هر څه امتحان چې امتحان کپه هغه باندې بیماری راشي هغه ته امتحان وای، کله چا د لاس او د تکلیف راشي هغه ته امتحان وای، کله چا د تراس نه پریشانی راشي کنځلي راشي هغه ته امتحان وای. لیکن چې کله ته وګورې خودکشي به سبا نه کیږي، په دې باندې خلکو تنگ کړي دا، خلکو تنگ کړي دي، جنگونه دي ور سره، پیسې ولا خاون نور کوي، خاون سره پیسې نشته، بے روزګار دي، روزګار نشته، داسې چل شوی دی، هغه چل شوی دی. د دین په اعتبار خو دې نه دی کړي چې لکه زما په دې کور کې چې کومه دي ګناهونه کیږي ځان مړ کوم، زما د زوی چې کومه دي ګناهونه نه پریدي ځان مړ کوم، زما را خاون چې کومه ګناهونه نه پریدي ځان مړ کوم، زما د خزه چې کومه ګناهونه نه پریدي ځان مړ کوم. دا کار خو نه دی شوی، خودکشي چې شوی د دنیا په وجه شو، د دنیا په وجه. خاون می خوښ نه دی، خزه می خوښ نه ده، ما سره پیسې نشته، خرچه نشته، بے روزګار ما سره خلک جنگونه کوي. نو د دنیا د امتحانات کم طرف ته لاړه. امتحان ایمان خدا ازمایش نوم دی. دا څنګه ایمان دی ته پکې پټه ازمایش نشي برداشت کوله. د نبی علیہ السلام په شان کې چې څومره ګستاخی شوی ده، او د نبی علیہ السلام په شان کې چې څومره خبرې شوی دي، او نبی علیہ السلام ته چې څومره تکلیفونه رسیدلې دي، دومره بل چاته رسیدلې. اشرف المخلوقات، سید المرسلین، امام الانبیاء، عرش مولا ته کوم پیغمبر تله؟ نبی علیہ السلام تله. نبی علیہ السلام د ټولو پیغمبرانو سردار امامتی کوله، لیکن تکلیفونه اشد البلاء الانبیاء. نبی علیہ السلام فرمایي، انس ابن مالک حدیث ته، د ټولو سخت تکلیف په چاره دي په پیغمبرانو دي. سخت تکلیف پیغمبرانو برداشت وکړ دي. مؤمن خو د برداشت نوم دی، ایمان خو د برداشت نوم دی، ایمان خو د ازمایش نوم دی، د امتحان نوم دی. په دې باندې سوچ وکړ دي چې دا امتحان کې اچوي خبره، عذاب کې ما چوي، قهر کې ما چوي، چې دا یو عظیم امانت ته بدی کې سو کې بدی کې خیانت. الله دې خیانت ته موږ بچ. وعن ثابت بن زحاق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن قتل نفسه بشيء نعذبه في النار جهنم. بخاری کتاب الایمان کی دا حدیث راوړل دی. نبی علیہ السلام فرمایو سړی ځان په کومه طریقه مړ کی او په هغه طریقه باندې عذاب ورکړي کیږي په جهنم کې. دا علی رضی الله عنه حدیث بخاری کتاب الاحکام کې نقل کړي. نبی علیہ السلام یو لخر لګلو، دا یو امیر سے وو. پاغه لخر کې هغه امیر صاحب کی دعابه وا. دعابه معنی دار چې ټوکی به کوله. ټوکی به شریعت کې ناروا نه دي. د بعضی خلکو په ذهن کې داري د ایمان نوم د دې خبرې دی چې نه خان دی با، نه به خوشحالي کې، نه به د راحت او د فرحت خبره کې. دا د ایمان نوم نه دی. ایمان نوم د دې چې ګناه مکوه، ګناه مکوه. شریعت ته مباح کارونه څوک نه منې کوي، شریعت ته جایز کارونه څوک نه منې کوي. ټول دنیا په مستحب باندې عمل نشي کولای.
ټوله دنیا نشي کولای په مستحب باندې عمل. مباح کارونه او جایز کارونه کې څه پابندي نشته. نو که فرض کدا چې څو خوندوره غوندې خبره کوي چې هغه شرعا ناروا نه وي، پاکي توهین ناراضي، بېعزتي ناراضي، نو دا نبی علیہ السلام یو صحابي دی، هغه به داسې خبرې کولې، د هغه هره خبره به داسې خوندوره وه چې خلک ورته حیران وو. نبی علیہ السلام د هغه د خوندورې خبرې اورېدې، په آخر کې بس که پلان کیا ویل بس که ولې وایي بس کلمې مو دړ وکړو، ځکه چې ته خو داسې خبره کوې چې هره خبره دې ناشنا یې، دومره عجیبه خبرې کوې. دا نبی علیہ السلام اورېدل. نو په دغه صحابي کې په دغه امیر سره کې دعابه معنا داره چې داسې ټوکه غوندې وه. هلکه ورته ستاسو امیر یم ویل چې او وایي نبي علیہ السلام څه حکم کړی و چې د امیر اطاعت به کوئ، د امیر اطاعت به کوئ که نه، زما به هره خبره منئ. ویل او منو به. شاباس ویل لرګي راوړئ. لرګي پرې راغونډ کړه. چې کله لرګي پرې راغونډ کړه داسې یو لوی ډیری ودرو، وایي اور ورته ور واچوئ، اور ورته ور واچوه. بس خانه دا لمبې شروع شوې، دا کړه ساخېږي. ویل ستاسو امیر یم ویل چې او وایي پیغمبر څه ویلو؟ وایي پیغمبر نبي صلی الله علیه وسلم ویلو چې د امیر اطاعت به کوئ. وایي د امیر اطاعت به کوئ، هغه ورتانګئ. یو ته ګوري بل ته ګوري، لکه موږ د اور نه ته دا سړی څه وایي. خو چې کله هغوی وکتل دا پریشانه شو، څو نه راځي راځي تاسو په ټوکه هم نه پوهېږئ. چې دې بله راله، دوی راله نبي علیه السلام ته یا رسول الله دغه زموږ سره داسې چل کړی دی. نبي علیه السلام ورته ویل چې بلکل د امیر اطاعت په تاسو باندې فرض دی، خو لو دخلوها که فرض که دا کومه کسانو ته چې ویلو دې اور ته داخل شوي وي دا خودکشي وه، ما خرجو منها ابدا، دوی به د دې اور نه چرته هم نه وي راوتي. بیا قیامت کې هم په دې اور کې لا طاعة لمخلوق فی معصیة خالق، د نفس په نه منې دا مخلوق دی، د الله په نافرمانۍ کې د نفس مه منه ځان مړ کې، خودکشي کې خودکشي به نه کې. د مخلوق به نه منې چې تا ته ووایي شیطان درته ووایي دا به نه منې، د نفس اماره به نه منې، ځان به ساتې. ولو دخلوها ما خرجوا منها ابدا. او بیا نقل کوي دا بخاری کتاب الاحکام کې، بخاری کتاب الانبیاء کې یو واقع نقل کوي. نبی علیہ السلام غزوه خیبر کې یو کس دی چې په حقیقت کې دی خو صحابو کې دی لیکن اندرون د منافق دی. نبی علیہ السلام دا په شان کې چې کله چا وویل چې ډېره زیاته خطوره چلی، نو خطوره خالد ابن ولید هم چلوله، لیکن هغه ته سیف الله ووایو. سیف الله وایي سیف الله دی. خطوره خو ابو دجانه رضی الله عنه هم چلوله، خو چې کله په سر باندې پټۍ ولګول نبی علیہ السلام ول خپله توره ورکړه او توره ښکل کړه او انتهایی ناشنا چال باندې چې هغې ته ویل کېږي د مغرور او تکبر چال، په دې باندې روان شو ابو دجانه رضی الله عنه. نبی علیہ السلام په دې وکتل، وایي تاسو ته پته ده د الله تعالی دا چال ډېر بدي شي او د ده سره ډېر خوښ دی، ځکه دغې غرور تکبر نشته، دا بس د ده بهادرۍ یو نښه ده. الله ته دا چال ډېر بدي شي، خو د ده دا انداز، دا ښایسته انداز چې دا ډېر په ښایسته انداز باندې روان دی، توره ورسره ده، دا د الله ته ډېره زیاته محبوب ده. یعنې هغه هم توره چلوله، لیکن دغې سړي هم توره چلوله چې نبي علیه السلام ته چا وویل چې توره چلوله او چې دا انجام چې کومه دی نو هغه به د خپل لاس ته کېږي، دی ښه سړی دی. نبي علیه السلام ته وحي باندې پته لګېدلې وه. نبي علیه السلام ته چې کوم پته لګېدلې وه، هغه سړی زخمی شو، دا لاس یې زخمی شو، لاس دې چې کله زخمونه زیات شو بس دته پته ولګېدل چې زما زخمونه زیات شو، توره یې راواخیستله او د خپلې سینې ته د زړه ته یې اړم کړو، پوره ځان یې وسې ځان یې مړ کړو. ویل ما درته نه وویلې اینې دا د دې لپاره نه جنګېږي، د الله دپاره، دا د ریاکارۍ دپاره جنګېږي، د ریاکارۍ دپاره. خودکشي وکړه، وایي دی به همیشه دپاره څه وي داسې وي، لہذا د دې بیمارونه دې الله تعالی موږ وساتي. کوشش دا وکړئ خپلو کشرانو ته نصیحت کوئ، ګوره نصیحت کوئ خو رټل مه کوئ، الله دپاره. هغه زمانه نه ده، ګورئ په دې ځان پوهه کوئ، دا هغه زمانه د ګورېدو نه ده. زموږ یو استاد یو په دې پورګاړه های سکول کې الله دې ژوندی لري، زه یو ځل څو کاله مخکې ما ته ویل چې سهار دغه له راشه دا لږ د اسمبلۍ ته یو کلاس دغه واخله تقریر ورته وکړه. چې ما تقریر وکړو نو تقریر نه بعد بیا دا اوس مې چې اوس کو چې هغه ما غاړې راکړه جړلې، ما روسۍ ته ولې جاړې؟ چل ما څه خوش خبره وکړه؟ ویل چې نه، ویل په دې باندې جاړم چې یو هغه شاګردانو چې کله به مونږ وواله او زمونږ به غلطي وه، دا به دومره غلطي هم نه وه، خو دا غلطي داره چې لږ ورته قار شه،
دا هغه غلطي را یو لخته ولا ورکه ویل موږ به 6 لختې ووهو او بیا به زمونږ نه پټېدو چې موږ له مخې له راتلې پټېدو به استاد یې به اوس وایي چې را دا هغه دی دغه مردار وی حال دا چې موږ په خپل کار ستومانو او ویل اوس 100% غلطي دا وي هغه ګوته نشي کولی ویل ولې حالات خراب دي د دې وجه کوشش هم داسې کوئ نصیحت کوئ ګورېدل مه کوئ او ځان بل انسان په دې مه مجبوره کوئ چې هغه خپل یو لوی امانت چې الله وله ورکړی دی هغه روح خپل والي او کم خلک چې ګورې په دې تمه ناست دي نو دا یاد ساتئ ډېر لویه سزا د هغې دپاره نقل شوه نبي علیه السلام فرمایي چې سړی ځان په کمې طریقه مړ کړي په هغې طریقه که ځان دپاره حلال ګڼلي خو کاته خرابه شو خو که د ځان دپاره حلال هم نه یې ګڼلي نو سزا یې ډېره سزا اوږده ده کومه چې تلي د هغې ته موږ دعا کوو چې الله یې معاف کړي خو لیکن چې کم موجود دي که نه نو د دې ځای نه نوې زندګي شروع کوي پاتې شو د جنازې خبره نو په دې باب کې 2 حدیث دي د جابر بن سمره رضی الله عنه یو حدیث مسلم کتاب الجنائز کې نقل کړي او یو حدیث امام نسائی کتاب الجنائز کې نقل کړي معلومیږي دا چې حدیث هم یو دی ځکه چې نبی علیہ السلام یو جنازې ته حاضر شو چې هغه کس چې د ځان په قنچۍ باندې وهلو نبی علیہ السلام جنازې نه روان شو فلم یصلی علیه او بیا یې وفرمایل چې اما انا فلا اصلی علیه زه به جنازه نه کوم مطلب دا شو صحابو ته تاسو به جنازه وکړئ د دې وجې نه ټول فقها په دې باندې متفق دي چې څوک خودکشي وکړي د هغې جنازې ته به خواص نه حاضرېږي د هغې دپاره به علما نه حاضرېږي بس عام یو څو کسان به ورشي جنازه وکړي دایر اسلام نه وتی نه دی خو چې د موجوده خلقو ته چې کومه دی یو عبرت شي چېرې دا کار ډېر غلط شوی دی ولې کوي داسې د دې دپاره بس عام څه خلک ورشي جنازې نه بغیر نه ښخوي بغیر جنازې نه لیکن عام خلک په جنازه کوي دې له به غټ خلک چې کومه دی علما دا نه ورځي نن سبا خبره ټوله الټه ده یو دغه مسله زیاته شوه بل چې کومه دی نو د هغې په جنازه کې چې دی نو د هغه نور خلکو د جنازو نه ډېره ګڼي نو دا د هغوی دپاره یو عبرت دی چې دا عبرتي سزا چې کومه دی دا ورته څه شي میلاو شي الله دې موږ د دې بیمارۍ نه وساتي زموږ کشران مشران نارینه زنانه دې الله وبساتي دعا وکړئ دا هلک وفات شوی دی نن بیمارو او دلته یو بل بیمار دی هغې دپاره یو ماشوم دی او نور څوک بیماران دي مشران دي پروردګار شفای کامله عاجله ول ورکړي د رحم او د کرم معامله ورسه وکړي پروردګار دا مردو بخې معاف کړي الهه کوم بیماري تېره کړې ده الهه العالمینه دا د هغه دپاره د رحم او د نرمۍ ذریعه وګرځي د شهادت مرتبه ول ورکړي الهه العالمینه څومره بیماران دي شفای کامله عاجله نصیب کړي مشران دي کشران دي د چا څه شرعي حاجات ضروريات یې سرته ورسي مرضونو آفتونو مصیبتونو غمونو محفوظ کړي د رحم او د کرم معامله رسه وکړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا